أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل تپوس وکاد بني إسرائيلنا كم آتيناهم سمرا دير ورکڑیو منگا دویتا من آية بينة دلائل واضحو ومن يبدل نعمت الله او چاچ بدل کو نعمت اللہ تعالی من بعد ما جاءته پس داغینا چراغ دت دا نعمت اللہ فإن الله پس بشک اللہ تعالی شدید العقاب دیر سخت عذاب والده زوینا خیست کڑلے شوے دے للذین کسانو تا کفرو چکو پر کڑے دے الحیات الدنیا جون دنیاوی ویسخرون او دوی مسخری کے خنداگانی کئی من الذین آمنو پاکسانو پوری چیمانی راوڑے دے والذین آکسانو اتقو چی متقیان دی پرہزگار دی فوقهم لپاس بوی بالا بوی اچت بوی پدوی بندی یوم القیامہ پورد قیامتو واللہ اللہ تعالی یرزق رزق ورکی منها غچات یشاء چا اللہ ورتو غاڑی بغیر حساب بی انتہا بے حدا و بے حسابا كان الناس خلقوا أمة واحدة يو جماعتو متفق بالتوحيد باندي نو اختلاف وكو فبعث الله نلا تلارا وليقل النبيين پیغمبران مبشرين زير وركون کی ومنذرين وير وركون کی دوائمة ترجمة كان الناس خلقوا أمة واحدة یو جماعت فکفر باندی نو ضرورت پیغمبر و نو اللہ تعالی دغ ضرورت پرکو فباس اللہ نو اللہ تعالی را ولیگل النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین ویر ورکون کی وانزل والله تعالی نازل کړه ماهم الكتاب د دوی سره کتابو بالحق د پارا د اظهار د حقو د دې د پارا چې حق خلق ته وخی ليحكم بين الناس د دې د پارا چې فیصله وکي پمن د خلق کی فيما د هغه څه فیصله وکي اختلافو چې اختلاف کړه د خلق فيه پاغي کی ومختلف فيه اختلاف نو کړه فيه پاغي کی الا الذين مگر هغه کسانو اختلاف کړه او تو چاغوي ته کتاب ورکړل شوی وو من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غینه چراغ لدوی ته البينات واضح دلائل او معجزه بغيا نو دا اختلاف دوی وکو د وجدا کینین او د بغزنا بینهم چپمن د دوی کې وو فهد الله الذين نو رهنمایي وکړه الله تعالی دا کسانو امنو چې ایمان راوړو لما هغه ست اختلافو فيه چې د خلکو پاره کې اختلاف کړو من الحق د حقنا باذنه فاذن خپل باندې والله الله تعالی يهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې الله تعالی وغواړي الى صراط مستقيم طرف دني غلارتا ام حسبتم تاسو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو بننه ودی جنت ولما ياتكم لا نبي راغلی تاسو ته مثل الذين حالت کسانو خلو چې تیر شوی دی من قبلكم وړاندې تاسو نه هغه حالت سو ناغ بیان مستهم البأساء رسید لدویتا تکالیف مالیه والضراء تکالیف بدنیه وزلزلوا دوی خوځولې شوی حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وې پیغمبر والذین واکسانو آمنو چې ایمان راوړل ما هو د دې پیغمبر سره متا نصر الله کله به امداد الله تعالی الا خبردار ان نصر الله بشک امداد الله تعالی قریب ډېر زیات نږدې ده یسالونک تپوس کستانه پیغمبر علی السلام ماذا ينفقون دوی سخر چکی قل تورته پیغمبر علیہ السلام ما انفقتم ما غچ تاسو خرچ کوي من خیر مالو فللوالدین نو د مور پلار د پارا والاقربین د خپلوانو د پارا والیتام د یتیمانو د پارا والمساکین د مسکینانو د پارا وابن السبیل او د لاري مسافر د پارا سوال دسی وو ماذا ينفقون چې دوی سخر چکی نو جواب ول الله تعالی ورکو په اسلوب د حکیم باندې
یعنی د حکیم په انداز باندې الله تعالی ول جواب ورکو چې تاسو له دې سوال نه وکړه سوال دې پکارو چې مو خرچه خو کو چې دا خرچه بچا باندې نو الله سبحانه وتعالى او ته مصارف خودل تاسو د خرچه اولنی مستحق چې دی نو مور او پلار دي بیا پاغه بس خپلوان دي بیا یتیمانان دي بیا مسکینان دي بیا مسافر دي یعنی په دې خلکو باندې تاسو خرچه کوئ او امید د ثواب د الله نه کوئ یعنی د الله سبحانه وتعالى نه د ثواب تمه کوي چې الله تعالی تاسو له اجر او ثواب پاغه باندې درکړي وما تفعلوا من خير هغه چې کوي تاسو نیکی فإن الله پس بشک الله تعالی به پدینه کوي باندې علیم په ده چې څومره په اخلاص باندې دانی کی دې سړی کړي دا کتب علیکم القتال پرس کړل شوی د پتا سو باندې جنگ د کافرانو سره وهو او حال دا چې دا قتال کرهل لكم تاسو د پاره سخت او تاسو یې سخت غنئ مشکله غنئ واسا او نږدې ده ان تکرهو شیئا چې تاسو بد غنئ او مشکل او سخت غنئ یو شی وهو خیر لكم تاسو د پاره ډیر بهتري واسا او نږدې ده ان تحبوا چې تاسو خوښوي شی یو شی وهو شر لكم تاسو د پاره بدوي تاسو د پاره خیر نه یو شری والله الله تعالی يعلم کوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ